رمضان المبارک اخیره جمعه ده. دی جمعې ته جمعة الوداع ویلی شي. د دې جمعې او د اختر د راتګ مبارک کې لس خبرې درته کوم. دا د یادولو وړ دي، د یادولو قابل دي چې باید مونږ تاسې دا یاد هم کو او عمل پې هم کو. دې کې زیاتره خبرې د اختر سره تعلق لرونکي دي. اول نمبر خبره، زمونږ استاسي په جون کې الله تعالی یو عظیم فضل او کرم دا کړی چې رمضان المبارک د دې د مبارک ساعت دا بیا الله راوسته. اکثر حصہ د رمضان المبارک تیر شوه، 2 یا 3 ورځې تقریبا د رمضان باقی دي. په دې کې مونږ تاسې له اول کال څه پکار دی؟ اول نمبر کار، اوله خبره صدقه فطر ده. کوشش دا وکړئ چې خپل سرسایه په خپل لاس باندې په وخت ادا کړئ. د اختر راتګ ته مه ګورئ، د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. نو د اختر د ورځې د راتګ نه وړاندې هم که سرسایه ته ورکې جایز ده، بهتره ده چې ورکړلی شي. سرسایه حدیث مبارک کې راځي، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای قال دی وی فرضوا رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر. نبی علیہ السلام سرسایه واجب کړی ده. په خپل امت باندې د مبارک سرسایه ورکول دا واجب او لازم ګرځولې دي. د سرسایه 2 غټې فائدې دي. اول نمبر فائدہ، نبی علیہ السلام فرمای طهرة للصائم من اللغو والرفث. اولین غټه فائدہ د سرسایه دا ده چې زمو استاد روجا په لهو و لعب ته ګناه په کارونو په فضولیاتو باندې چې دا روجا کومه خرابه کړي، کمزوري کړي، ګنده کړي ده، ته چې سرسایه ادا کړي نو استاد سرسایه په ادا کولو سره دا روجا پاک او صفا وګرځيږي، د ګناه نه پاک شي. استاد روجا د لهو و لعب نه پاک شي، دا د قبولیت قابل وګرځيږي. نو سرسایه ورکول خامخا ضرور شو. دویم نمبر وطعمة للمساکین، دا د فقیرانو د مسکینانو طعام دی. نبی علیہ السلام فرمای دا د مساکینو د غریبو خلکو د مستحقو خلکو طعام دی. نو د دې طعام دي ته په وخت ورکول په کار ذکر دي. د اختر نه وړاندې چې دي د اختر ضروریات په پوره کی، د خپل بچو ضروریات په پوره کی او د اختر په خوشحالو کې زمونږ تاسو سره شریک او برابر وګرځي. نو دا د دې خلکو طعام دی. او د دې دا طعام زموستا په لاسو کې دی. دا الله په مونږ تاسو یو ازمیخ کوي او په دې باندې اوس ګوري چې زما دا بندا دغه څه چې ما د په ذمه لازم کړی دي په وخت یې ادا کوي که نه ادا کوي، په ښه زړه سره یې ورکوي که نه ورکوي. نو دا د مساکینو طعام دی. دا په ښه زړه ورکول او په وخت ورکول پکار دي. بیا فرمایي فمن اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله. کوم انسان چې سرسایه د اختر د منځنه د اختر نه وړاندې دا ورکي، نو نبی علیہ السلام فرمایي دومره اجر دی لکه چې فرضي زکات یې ادا کړی وي او دا ترې نه خدای قبول کړي. نو دا څومره لوی د خوش قسمتۍ خبره ده. او بیا وایي ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقه. څوک چې سرسایه فطر صدقه فطرانه ده، څوک چې دا د اختر د منځنه بعد ادا کی نو سرسایه اوشولا خو دومره ثواب دی لکه چې نفلی صدقه دی ورکړي، د نفلو برابر. نو چرته فرض او چرته نفل. په دین د اسلام کې د ټولو نه اهم عبادت فرض دی او د ټولو نه ادنا عبادت هغه نفل دی، مستحب دی. نو ته فرض پرېږدي او نفل راټینګوي، د اختر د منځنه یا د اختر د وړاندې ورکول دي کې اجر زیات دی، دا بهتره ده. دا یو حدیث شو ابو داود شریف کې ذکر دی. دویم نمبر حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام داسې فرمایي چې مبارک کوئی صاع من بر او قمح على كل صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى غني او فقير. سرسایه صدقه فطر په تاسو لازم نه ورکول. کدا تاسو مبارک فرمایي د غنم او غیره نه دا ورکوي یا د وربشو نه 15 شیزونه تقریبا حدیثو کې خودلی شوي د سرسایه د ورکولو. په هغې باندې به بیا وروستو خبرې وکړو. اوس دلته یوه نقطه باندې خبرې کوم او هغه دا ده
چې سرسایه ورکول په چا لازم دي. نبی علیه السلام فرمایي علی کل صغیر و کبیر، هر وړوکی او لوی. بیا فرمایي حر او عبد، غلام دې ورکی، اصیل دې ورکی، ذکر او انثى، نارینه دې ورکی، زنانه دې ورکی، غنی او فقیر، مالدار دې ورکی، فقیر دې ورکی. بهتره دا ده چې هر سړی خپل سرسایه په خپل لاس ورکی. په پلار باندې خپل سرسایه ورکول لازم دي، او د خپل نابالغه بچو الکانی که جنکی داغي سرسایه ورکول په پلار ضرور دي. د ښځې سرسایه د بالغ الکانو د جنکو چې کم بالغ بچی دي داغي سرسایه په پلار باندې لازمه نه ده. خاون که د ښځې په اجازه د ښځې سرسایه ورکی ورکولی شي، د ښځې غاړه ازادېږي، خو که خاون دې ور نه کړي نو د خاون غاړه نه ده بنده، د ښځې غاړه بنده. دغه رنګ لوی بچي دي الکان جنکۍ که دې سرسایه خپله ور نه کړي نو د پلار غاړه نه بندېږي، د دې بچو غاړه بنده. د پلار په غاړه باندې په ذمه باندې صرف د نابالغه الکانو د جنکو او خپله سرسایه ده، دا به پلار ورکوي. دغه رنګ نبی علیه السلام مبارک فرمایي هر سړی د سرسایه ورکي، که فقیر دی، که مالدار دی، که غلام دی. البته نور حدیث شته دی چې په چا سرسایه واجب ده، هغې باره کې تفصیل شته، هغې ته نظم. خو دلته دې حدیث کې داسې وایي چې هر سړی له سرسایه ورکول غوره ځکه دي چې سرسایه دومره غټ او دروند کار نه دی، دومره ډیر په مشقت کې اچول یا چاته په زور ورتللو ولا خبره نه ده. 250 روپۍ نن سبا د غنمو سرسایه ده. زمونږ اوس تاسې غریب نه غریب خلک په موبایل باندې د میاشتې څومره لګو، هسې د بچو په پیسو یا په نسوارو په سګرټو دا غریبانان خو ټول نسواریان دي. تاسو وګورئ د مالداره به دومره نه اچئ چې څومره دا غریب خلک اچئ. دا غریبانان اسې مثال له خبرې ویم، د نسوارو د یو میاشتې پیسې د رمضان هغې کې د بچت شوې دی، هغه راواله سرسایه کې ورکړه. داسې ګران کار خو نه دی. په دې کې 2 فایدې ستا دپاره عظیمې پرتې دي چې یو پې ستا د روجې قبولیت ته رسېږي، دویم پې ستا د روجې صفا ګرځېږي. نو که غریب سړی ورکړي هم بده نه ده، اگر چې په غریبانانو باندې چې دی صاحب د نصاب نی په هغې لازمه نه ده، د هغې دپاره خپل شرایط شته حدیثو کې. به هر تقدیر نبی علیہ السلام فرمائی غریب دیم ورکی مالدارم ورکی. ولی اما غنیکم فیزکیه الله، هر چې مالدار دی نو د دې سرسایي په ورکولو الله د ګناه نه پاک کی. او هر چې غریب دی و اما فقیرکم فیرد الله علیه اکثر مما اعطا، هر چې فقیر انسان دی هغه ورکی نو دی فقیر ته چې دا څومره سرسایه ورکړې ده د دې نه زیاته ورته خدای بیا واپس ورکوي. یاد ساته الله په رزق کې برکت واچوي، الله د دې په څو چنده ورته زیاته ورکي. پهلواني دا نه ده چې یو سړی په مالدارۍ کې سخا کوي لګیا دی، دا سخي نه دی. سخي هغه دی چې په غربت او مسکنت او محتاجۍ کې سخا شروع کی، دا خدای ته ډېر خوښ سړی دی. دغه رنګ تقوا دا نه ده چې سړی په بوډاتوب او سپینګیرتوب د ګناه نه ځان وساتي. تقوا دا ده چې سره د قدرت په ځوانۍ کې ته د ګناه نه خپل لمن بچ کړي، نو دا تقوا ده. نو دغه رنګ چې فقیر او مسکین سړی خپله محتاج دی او دی په دې محتاجۍ کې د خدای په نوم ورکړه کوي، نو دا ډېر ځوانمرد انسان دی، دا خدای ته ډېر خوښ انسان دی. او دته الله تعالی بیا دا واپس ورکوي د دې په څو چنده زیات. نو دا یوه خبره شوه د سرسایي متعلق. بل حدیث کې داسې راځي صوم شهر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکات الفطر. دا روجې د ځمکې او د اسمان په درمیان کې ځوړند دي، دا قبولیت ته نه رسي مګر په ورکولو د سرسایي سره. چې ته سرسایه ورکړې نو ستا دا روجې قبولیت ته بیا ورسېږي. سرسایه په وخت ورکول پکار دي، د مرګ و ژوند څه پته نه لګي، کوس مړ شو روجې به دې ځوړندې پاتې. نو د اختر ته مه ګوره، د اختر نه وړاندې ورکړه چې دا روجې دې بې پاکې هم شي او قبول یې پرې وګرځېږي. یاد ساته سرسایه 5 شیزونو نه ده، یا د غنمو نه ورکه، یا د وربشو نه، یا غنم یا وربشي یا کجوره یا پنیر او یا میوه. یو سړی چې څومره حیثیت لري د خپل حیثیت مطابق به سرسایه ورکوي. زمونږ مالدار نه مالداره خلک ټول عمر یو د غنمو سرسایه ورکوي. زمونږ په دې علاقو غنم ارزان دي نو بس دی د غنمو ورکوي، ځکه چې په ټولو کې کم ریټ د غنمو دی. نو مونږ خلک غنمو پورې لوي، داسې نه ده پکار. دا خو د فقیرانو طعام دی. او مونږ به خپلو معمولاتو ته وګورو چې زمونږ دا روجې څومره زمونږ نه کمزوري شوي دي. چې څومره ډېره کمزوري هماغومره د پاکۍ دپاره ضرورت ډېرې خواري بیا ډېره غواړي. نو ښه سرسایه ورکوه. او بل نن سبا په لږو پیسو د غریب سړي کار نه کېږي. د غنمو سرسایه 250 روپۍ ښودلی شوې،
د اوربشو وغیره 600 روپۍ ښودلی شوي، د کجوري سرسایه تقریبا 1400 روپۍ د یو کس ښودلی شوي، دغه رنګ د کشمش د میوې سرسایه 2800 روپۍ ښودلی شوي، او د پنیر هم ته تقریبا د پاسه 3000 روپۍ ښودلی شوي ده. نو که یو سړی وس لري یا د پنیرو ورکا یا د میوې ورکا، که دغه عمره وس نه لري د کجوري ورکا، یعنې د اوربشو ورکا، ټول عمر د غنمو مه ورکوه. داسې هم کولی شي چې ستا بچي دي د بچو د غنمو ټولو ورکا، خپله سرسایه د غنمو په ځای د اوربشو ورکا یا د کجوري ورکا یا د پنیر ورکا یا د کشمش د میوې ورکا، دغسې وکړه. د بچو والا د غنمو نه ورکا، خپله سرسایه د ښه شیز نه ادا کړه. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره چې نن مونږ یې کوو هغه د اختر متعلق ده، د اختر د شپې متعلق. اول نمبر د اختر شپه چې ده د په ښار او بازار کې، په سیل سپاټو کې، په غفلت کې، په شاپینګونو کې دا مه تېروئ برای خدا. نبی علیه السلام مبارک فرمایي کال کې 15 شپې چې چا شوګیره کې 15 شپې وجبت له الجنه، د دې انسان د پاره الله د دې 15 شپو په عبادت باندې جنت واجب او لازم وګرځولو. هغه 15 شپو کې یو د غټ اختر نه د عرفې نه چې یو ورځ مخکې کومه ورځ وي چې د کومې ورځې نه د حجیانو احکام شروع کیږي د حج، هغې ته یوم الترویه ویلی شي. دغه د اتمې د ترویې دا شپه چې ده نبی علیه السلام فرمایي د ترویې شپه چې څوک شوګیره کي د اختر نه د غټ اختر نه یو شپه وړاندې د عرفې شپه وي او بله شپه وړاندې د ترویې شپه وي، د غټ اختر نه 2 ورځې وړاندې. دغه د ترویې چې کومه شپه ده دا شپه نبی علیه السلام فرمایي دا شوګیر کا. دویم نمبر د عرفې شپه شوګیر کا. دریم نمبر د غټ اختر شپه شوګیر کا. څلورم نمبر د وړوکي اختر شپه شوګیر کا. او پنځم نمبر د الله محبوب فرمایي د شب براءت د 15 د شعبان د شپه چې شوګیر کی څه ناڅه په عبادت د خدای کې، نو تا د پاره په الله د جنت هغه تلل واجب او لازم وګرځي. وجبت له الجنه د حدیث الفاظ دي، ستا د پاره جنت واجب او لازم شو. نو مهرباني دا وکړئ چې د اختر شپه په لهو او لعب کې نه، په ښار او بازار کې نه، سیل او سپاټو کې نه، په چکرو کې نه، په شاپینګونو کې نه، په غفلت او نادانۍ او په موبایل او ټیک ټاکو وغیرو کې نه، بلکې د خدای په عبادت باندې څه ناڅه شوګیر تېره کوي. زمونږ خلک شاپینګ به اختر شپې ته پرېښي، په ښار بازار کې د اختر په شپه د شپې د قدم د ایښودو ځای نه پاتې شوی. په کار دغسې نه، بلکې د اختر شپه د خدای په بندګۍ عبادت کې تېرول پکار دي. د شپې ته حدیث کې لیلة الجایزه ویلې شوې ده، د مزدورۍ د اغستو د اجر او د ثواب د حاصلولو شپه. نو سلامت میاشتې کم ټیټ پاس شوی، روجې او لږې تندې دې تېرې کړي، د هغې د عبادت د حاصلولو د اجر او د ثواب شپه چې ده دا د اختر شپه ده. نو دا په شوګیره کې تېره کوي د الله دپاره. دغه رنګ حدیث مبارک کې وایي من احیا لیلة الفطر ولیلة الاضحى لم يمت قلبه یوم تموت القلوب. کوم انسان چې د وړوکي اختر او د لوی اختر شپه شوګیر که په عبادت د خدای سره، د ده زړه به په هغه ورځ باندې نه مري په کومه ورځ چې د خلکو زړونه مري، چې ورځ د قیامت ته د هیبت د وجې نه د خلکو د زړه باندې به دومره یره او هیبت راشي لکه په دنیا کې په چا هډ اټیک وشي او زړه کار پرېږدي. د دې په څو چنده زیات هیبت به په قیامت کې راځي. خو که چا د اخترونو شپې د الله په عبادت کې شوګیر کړي، نو دوی به د قیامت د هر قسم سختونه الله په امان کې وساتلی کړي. یاد ساته د اختر په شپه د خدای دپاره ډزې بالکل مه کوئ، دې نه ځان وساتئ. یو خدا اسراف دی، او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کوونکي قرآن وینا دا د شیطان رور دی. نو د خدای دپاره د دې اسراف نه ځان وساتئ، دا د سره خوشحالي نه ده. دویم نمبر په دې کې ګورئ کله کله دا د ډزې کول دا د قتل مترادف برابر ګرځي، د قتل خطا. اوس ته دا ډزې دی وکړي په دې باندې څوک ولګېده او مړ شو، دا تا قتل خطا وکړو، د قتل خطا د دیت او د زور نه بیا خبرې، دا څومره جرم لري. که هغه خلک چې تا کم ستا په ډز لګېدلی دی، نه تا پیژني، نه تا نه دیت غواړي، نه تا سره جنګ کوي، نه دشمني کوي، د هغې نه خو ته خلاص یې، خو د خدای په در کې عظیم مجرم پې ګرځېږي. نو د خدای دپاره د ښکلې شپې د اختر دا په چا مه غم کوئ، دا په خپلو مسلمانانو باندې، په دې خپلو هموطنو باندې، په خپلو رشتهدارانو باندې ته سوچ وکړه که خدای مکه دغه ستا په ګولۍ دا لګېدونکی انسان، زخمی کېدونکی، مړ کېدونکی انسان دا ستا بچی وګرځېږي،
دا ستا بیبي یا ستا رور یا ستا مور یا ستا پلار یا ستا خور وګرځيږي ستا په دې ډبه په دې اختر کې څه تیریږي ولې د 2 منټو په ټس ټس باندې د خلکو خوشحالي غم کې د هغې د ټول عمر سهاره ختمې چې هغې نه اخلي د هغې د ټول عمر یو سهاره د هغې یو ارمان د هغې یو دنیا د هغې یو خوشحالي زما ستا په دې یو ډس باندې ځي تباه کېږي د هغې کور د هغې د رزق ذریعې تباه کې لږ د خدای نه یره پکار ده په ځان باندې په دې خپله معاشره رحم پکار دی د دې لعنت نه بالکل ځان وساتئ او چې څومره در سره نږدې په دې معاشره کې دي درته معلوم دي ناول نه پې جرګه وکوي د هغې مشر ته ووایي هغه کښېنوئ پوه کوي چې بچې برای خدا د دې کار نه لاس واله زمونږ خلکو باندې چې دغه وخت راشي بیا دا خبرې ته نه هېري بل ته نصیحت کوونکي بیا په لاسو کې ټوپک یا تماچه نیولي ټسۍ یې پکار دا دی چې لږ دا قدم په شعور سره پورته کړلی شي د اختر د شپې د دې لعنت نه د دې ناسور نه نجات پکار دی د دې سدباب او مخنیوی پکار دی 3 نمبر عمل د اختر د ورځې متعلق دی د اختر په ورځ باندې سحر وختي پاسېدل او د سحر جمع ته راتلل او د سحر د جمع نه پس د اختر د مانځه اهتمام کول دا مسنون عمل دی د اختر په ورځ باندې د وړوکي اختر په ورځ د اختر د مانځه نه پس وخت د صبح د سحر د مانځه نه بعد وختي خوراک کول سحر کې وختي خوراک کول کجوري وغیرہ خوړل دا سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ابی سعید خدری سے فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام معمول دو چې دی مبارک به خوراک کول یوم الفطر قبل ان یخرج دا چې دی مبارک د سحر عیدګاه ته روزي نو د عیدګاه د سحر د اختر د مانځه د راوتون وړاندې به نبی علیه السلام مبارک وختي به خوراک کولو خوراک به څه کولو نو هغه مبارک بارک راځي چې هغه مبارک به کجوري خوړي ابن عباس سے فرمائی من السنت ان تطعم قبل ان تخرج ولو بتمره اگر که د سحر د منځه دراوتون د اختر د منځه دراوتون وړاندې خوراک کول سنت طریقه ده اگر که کجوره ولنی کجوره وخوره خو بیا د هغې نه اختر د عیدګاه د راتګ نه وړاندې خوراک کوه خامخا دغه رنګ نبی علیه السلام بارک راځي کان اذا کان یوم الفطر اکل قبل ان یخرج 7 تمرات نبی علیه السلام مبارک بچی د وړوکي اختر د مانځه د پاره راوتو نو د راوتون وړاندې به 9 کجوري خوړې حدیث کې وی 9 دانې کجوري به د مبارک او خوړې نو بیا به جمعه عیدګاه ته راتلو دغه رنګ وکانه اذا کان یوم اضحى کله بچ د مبارک د غټ اختر په ورځ مانځه ته راوتو نو د مبارک به خوراک نه کولو چې کله به د غټ اختر منځو کو د مانځه نه بعد به خوراک کولو او خوراک به بیا حدیث مبارک کې وی د قربانۍ د ساروي غوښه خوړله هغې باندې بیا غنیمه روژه بیا ماتوله دا طریقه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وا نو د اختر په ورځ باندې وختي راوتل او خوراک کول دا مسنون عمل دی دغه رنګ د وړوکي اختر په ورځ باندې غسل کول حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی د وړوکي اختر په ورځ باندې غسل مسنون عمل دی سنت طریقه دا غوره کار دی نبی علیه السلام فرمای من صام رمضان کوم انسان چې د رمضان روجي ونیسي وغدا بغسل الى المصلى او سحر کې دی غسل وکي او بیا د اختر منځ ته راشي وختمه بصدقه او د خپل منځ او د عبادت د اختر په صدقې سره ختم کی یعنی صدقه بیا ورکی صدقه فطر ته مراد ده نو رجع مغفورا له نبی علیہ السلام فرمای دی چې کور ته راځي د 10 روزي نیولي او د صدقه فطر ورکړي او د غسل کړي د اختر منځ کو نو چې کور ته راځي تمام ګناه ورته خدای بخلي او د ګناهونو نه پاک او صاف کور ته راشي یاد ساته د اختر په ورځ غسل پکار دی چې وکړل شي بل عمل د اختر د ورځې 5 نمبر خبره تکبیرات دي د اختر په ورځ باندې تکبیرات ویل د غټ اختر په ورځ په جهر باندې ویل مسنون دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات دي د وړوکي اختر په ورځ کې دا پکار دي خو فرق دا دی چې د غټ اختر په ورځ مانځه ته راځي نو داسې به وي چې په خپل اور یعنی په زوره به وي او د وړوکي اختر په ورځ چې مانځه ته ځي او راځي نو دا به وي خو پټ به ځان سره وي د وړوکي اختر په ورځ زمون خلک بیخي دا نه وي دا سنت ترک دي د خلکو نه چې کلم د اختر مانځه ته راتلی نو په دې ورځو کې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا وایي د غرنګ شپږم نمبر خبره د اختر مانځه ته په یو لار راتګ او په بل لار باندې واپس تګ دا سنت عمل دی چې کلم کور نه راځي عیدګاه ته مانځه ته نو دا نه چې بس تا دا یو لار دوم په دې ځای راځي
یو لار باندې راشه اگر که اوږده ولې نه وي بیا چې د اختر منځو کې نو په بله لار باندې لاړ شه. دا طریقه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک وا. یو په اخترونو کې تکبیرات ویل زمون خلق دا کار نه کوي. الان کې نبی علیہ السلام فرمایي زینوا اعیادکم بالتکبیر. دا خپل اخترونه په تکبیر ویلو سره خسته کوي. تکبیرات پکې وایي الله اکبر الله اکبر. دې سره دا ستا اختر خسته کیږي. ستا عمل خسته شو نو تم خدای ته خسته شوي. د اختر دې په خسته وګرځېدو نو اختر په تکبیراتو باندې خسته کوي. او دویم نمبر په اختر کې راتګ په یو لاره پکار دی او واپس تک چې کوم کله کور ته کیږي نو دا بیا په مختلفو بل لار باندې پکار دی. د نبی علیه السلام بارک راضي کان یخرج الى العید ماشیا ويرجع في طريق غیر الطريق الذي خرج فيه. مبارک بچ د اختر منځ ته راتلو پیدا براتلو او چې کله براتلو په یو لار باندې براغ او چې واپس به دې مبارک تلو نو په بل لار باندې بلاړ واپس به پاغه لار باندې نتلو چې په کومه لار باندې به دې مبارک راغلی و. بغرنګ بل عمل د اختر د ورځې دا د اختر د ورځې نه وړاندې ځکه بیانوم چې دا بعضې خبرې د اختر د مانځه کې که زه بیان کړم بیا د هغې وخت تېر شوی وي نو د دې وجې نه د هغې نه وړاندې بیان پکار دی او په دې باندې عمل هم پکار دی. اووم نمبر عمل د اختر په ورځ باندې څه پکار دی؟ د اختر د مانځه نه وړاندې به نفل نه کې نه په کور کې نه په جماعت کې نه په عیدګاه کې د اشراق وغیره نفل بالکل منع دي. د اختر د مانځه نه وړاندې نفل به نه کې چې د اختر مونځ دې وکړو د اختر د مانځه نه بعد بیا په عیدګاه او جماعت کې به نفل نه کې. البته کور ته لاړ شه نو کور کې کولی شي. بعضې خلک چې د اختر مونځ کې بیا شیخان جماعت کې ودرېږي یا په عیدګاه کې نفل کوي اشراق کوي یا نور نفل کوي نو نه دا مکروه دي. دا به نه کې په جماعت کې یا په عیدګاه کې د دې نه منع راغلی ده. حضرت علي صاحب نه چا پوښتنه کړې وه نو هغه مبارک ورته وفرمایل چې د اختر د مانځه نه وړاندې نفل کول او هغه وایي سنت دا دي چې نبی علیه السلام مبارک لم یصلي قبلها ولا بعدها فمن شاء فعلا. مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام د سنت طریقه دا ده چې د اختر د مانځه نه وړاندې او وروسته به نفل نه کول یعنی په عیدګاه کې د اختر د مانځه نه وړاندې په کور کې به هم نفل نه کې او عیدګاه او جماعت کې به هم نه کې او چې د اختر مونځ دې وکړو نو د مانځه نه بعد په عیدګاه کې نفل مه کوه کور ته لاړ شه بیا په کور کې اشراق وکړه نو یا نفل وکړه دا ډېر اجر او ثواب لري. بیا څلور رکعته یا شپږ یا اته رکعته کول دا بیا اجر لري. د اختر د مانځه نه بعد صحابو به کول خو په کور کې به کول دې کې اجر او ثواب بیا زیات دی. نو دا بله مسله شو. اووم نمبر. اتم نمبر مسله اظهار د خوشحالی دی. اخترونو کې د خوشحالی اظهار کول څومره چې دنه کېدی شي دا مستحب ده. د اختر په ورځ باندې بعضې خلک غم تازه کوي دا شرعن منع دی. غم څنګه تازه کوي؟ د مړي کور د داسې نږدې ورځو کې میاشت دوه درې یا مړی شوي یا پنځه میاشتې مخکې مړی شوي نو زمونږ دا خلک به د اختر په ورځ روان شي هغې که د مړي کور ته به لاړ شي اولته به یې تندی راچولې اوښکې به تویوي د دروغو یا د رښتیاو نو دا تعزیت له راغلی دا ګناه ده دا منع ده. زمونږ استاسې په دین او اسلام کې د درې ورځو نه اخواته غم مناول شرعن منع دي. دا کار به نه کوئ. البته چې کومې زنانۍ خاون وفاتي نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې غم مناوئ. څوک به مناوئ ابه په کور کې وي زیب و زینت به نه کوي وتل هغه ځان له خبرې دي. بیا خو مطلب چې د کومې زنانه خاون وفاتي نو هغې دپاره 4 مهینې او 10 دن غم دی. څوک مناول دي. نور که د چا پلار مړي که زوی مړي که رور مړي که ښځه مړی که خاون مړ وي که مرید مړ دی که پیر صاحب مړ دی که استاذ مړ دی که شاګرد او مقتدي مړ دی هېڅ چا دپاره غم مناول جایز نه دي. که دا جایز وی نو د ټولو نه زیات مستحق بیا د غم مناولو نبي علیه السلام چې باید موږ د هغې غم منو کړی وي خو دا جایز نه دي د چا دپاره. نو د دې وجې نه د اختر په ورځ باندې د خلکو په پرهرونو باندې مالګې مه اچوئ. د خلکو غمونه مه تازه کوئ. د خدای دپاره دا رواج مو ختم کوي. د اختر په ورځ د مړي کور ته مځئ. البته د اختر په ورځ قبرستان ته تلی شي د پلار قبر لا د مور لا د خپل مسلمان رور لا د نیکانو قبرستان ته تلی شي خو د اختر په ورځ باندې د مړي کور ته د غم تعزیت په دپاره تلل او غمونه تازه کول دا شرعن منع دي. د اختر په ورځ باندې اظهار د خوشحالۍ پکار دی خو خوشحالي به د شریعت په دایره کې دننه کې د شریعت د دایرې نه بهر به نه کې. ماشومان جنکې وي وړي خپل خو موج مستی او خوشحالي کولی شي شریعت په دایره کې دننه. حدیث مبارک کې راځي یو ځل بی بی ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي
وای منکر یو ماشوم جنې راغه د حسان بن ثابت د نبی علی السلام چې دا کم شاعر او ناتخوانو داغه ماشوم وا منکر وی راغه یوم فطر دا وړو کې اختر په ورځ راغه ناشره شعرها تخپل وختي را خواره کړی دي ماشومه ده وختي کومز کړی دي کولوي پریخي دي وی منکر راغه معها دف داغه سره لاس کې یو تمبل دی او هغه تمبل غږی او حدیث کې وی سندري ور سره وی ماشومه ده تمبل غږی سندري ور سره وی نو فزجرتها ام سلمہ بیبي ام سلمہ هغه سخت ورټله د نبی علی السلام بیبي د چې دا د سکی یو دی وخت کولو پریخي دي او بل چې کوم د سندري وی او ډول ډول کې دا دف غږی تمبل غږی دا د سکی فقال النبي صلى الله عليه وسلم د الله محبوب ورته وی دعيها یا ام سلمہ بیبي ام سلمہ پریږي دا فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا که هر یو قوم د پاره خپل اختر وی اختر د خوشاله وی دا زمونږ اختر دی پریږي دا خو ماشومه ده چې دا ماشومان دي خپل خوشحالي کوي دي دا وړ دي په دې د خدای حق نشته په واده خاده کې که وړي ماشومان جنکه دف غږی دا جایز دی شرعاً ګوري بالکل جواز لري دې کې څه ګناه نشته خو چې وړي ماشومان وي وړي جنکه وي کدي سندري وي غزلي وي نور داسې الفاظ وي دا ماشومان د خوشاله دا غي د پاره دا جواز لري چې ویل شي حدیثو کې دغه سم راغلي دي ماشومان ویل شي خلوي نه چې ماشومان د دف په غږولو باندې د تمبل موزونه طریقې سره غږولو باندې لکه د دوپړي ماري چې غږی د ډولکی والا هغه سي دا وړي جنکه نشي غږولې نو د دې وجه هغه د پاره دا جایز دی او چې دا کمی پکې پریکټس کړي وي کنه او خپه کې ټریننګ ویني ګوره دا غي د پاره دا جایز نه دی دا چې خپه طریقې سره غږی او ډبو ډوبي جوړ کړي هغه د پاره لا یجوز دی بیا چې کمی ماشومان نه پويږي د تمبل په غوولو سره درزارې شروع کړي ډبه ډبه کوي لګیا دی هغه د پاره جایز دی کوي دی کنه شرعاً د دې کې زمونږ په شریعت کې خوشحالي خو منع نه ده خوشحالي کولای شي دا نه چې ګینه خوش مطلق خوشحالي منع ده نه د هر خوشحالي په موقع خوشحالي کولای شي خدا د صحابه کرامو د حبشو نه راغلي د نبی علی السلام په جمعات کې او توري راغستې دي او یو خپل چې د کړه د په جمعات کې توري سره جنگوي په جمعات کې تاویږي سره خوشحالي موج او مستانه کوي نبی علی السلام مبارک خپل بیبيانو ته وی بی عائشه رضی الله عنها راشه د حبش ګوري و یو قربانوي خراشه مبارک ورته د کور دروازه جمعات ته الله محبوب مبارک پرده را چولې ده او د پردې نه خواته ولاړ دی بی عائشه راغله دا وی ما د نبی علی السلام په وګ سر کې خو او دلته ولاړ مو په دې پردې سوري کې ورته ګورم او د حبش مستیانه کوي توري خپلو کې جنگي خپې یو چې کړي دي په جمعات کې توري غستې دي او لګیاله خوشالیانه مناوي نبی علی السلام سره ولاړ ما ته وی چې عائشه بس ته ما ورته چې نه لک صبر خوګه کړه چې له خو یو ګورم بیا راته وی بی عائشه بس ته ما ورته چې لک صبر خوګه قربان چې پوره خو تماشا وکم خو ګورم کړه نبی علی السلام مبارک خپل بیبيانو تم خود لري راشه وی ګوري نو خوشحالي په شریعت کې شته خو د شریعت په چوکاټ کې دننه داسې خوشحالي چې هغه د شریعت مخالف ني اختر کې مناول په اختر کې د خوشحالي اظهار کول دا مستحب او مستحسن عمل دی نهم نمبر خبره د اختر هغه دا چې زمونږ د اکثر خلک مولیان په دې کې دا خبره دي نه کوي اکثریت نه ناواقف دي د وړو کې اختر په مانځ کې څه قدر تاخير عند الاحناف مستحب دی زمون خلک دا نه کوي بس د سحر مون په پتیاره باندې په شپږنی می بجې اسې مثال په و بجې په باندې و به جمع کړي بس وی شراق په شپږنی می روا کیږي او بس صاحب د نیمه غنټه ټیم دی په کوم و په و بجې په باندې و جمع کړي دا څنګه د پکار دی باره کې حدیث لک په کولو وګ باندې وره دا دومره وختي مونږ کول د وړو کې اختر خاص کر دا څنګه دی شرعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عمر بن حزام رضی الله عنه نجران کی لګله هغه ته وصیت کوي حکم ورته کوي مبارک ورته وی عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس د غټ اختر مانځ کی جلتی کوا ولی ځکه هغه پس بل یو عظیمه فریضه او عظیم رکن دی چې قربانی کول دي چې هغه د خلک فارغ شي د غټ اختر مونږ وختي کوا اشراق چې راواشي دا غي نه بعد د اختر د مانځ ټیم شروع شي تر استوا پورې جزاوال نوړاندې کوم استوا د انور دا تر دغه وخت پورې چې کم دی د مانځ ټیم دی نو دا غټ اختر په مانځ کې اول وخت کې کول مستحب دي اوس مثال په شپږنی می مونږ راواکیږي او کوم ویو کو بجو که د غټ اختر مونږ دا بهتره ده خو د وړو کې اختر مونږ ورته نبی علی السلام وی واخر الفطر د وړو کې اختر په مانځ کې تاخير کوا د لګرستو کدا اول واخنه لګ معمولی رستو کولې پکاري ولی دلته یو خدا دا چې د غټ وړو کې اختر د مانځنه بعد بل کوم عبادت نشته چې مونږ تاسو یو چې دا غي د پاره د وړو کې اختر په مانځ کې د جلتی وشي
بل عبادت نشته. یو خبره. دویم نمبر وجه دا ده علما فرمایي دا رستو کول د وړوکي اختر د مانځه دې دپاره دي چې د اختر د مانځه نه وړاندې خلک صدقې فطر ادا کړي، صدقې فطر سرسیا ادا کړي. د دې د وجې نه د اختر په مانځه کې تاخیر پکار دی. زمونږ جومات کې د اختر مونځ لږ لیټ وي، نو چې ګورم دا چر نه به خلک را په منډه وي د اواز پسې چې هغه جومات کې خو لامونه هغه شیخانو نه به را منډې وي، د مروزو نه به را منډې وي، غریبانو به ویښته لوندي سر نه به اوبه څاڅي، دلته به را منډې وي. څه چل دی ویل ترانه جمع لاړې زمونږ جومات کې جمع شو. نو د خدای بندګانو د استادانو له پکار دا دی چې لږ سوچ نه کار والي. عوامو د پاره تاسو ولې په زحمت کې واقع کوئ؟ یې پرېږدئ چې ښه په ارام غسل وکړي، ښه په ارام خوراک وکړي، ښه په ارام بیا د اختر منځه ته راوځي، صدقې فطر ادا کړي. نو بیا په اول وخت کې وکړه چې ته په 7 بجې کې د هغې په ځای په 8 بجې وکړه، په باندې اتې وکړه، نو څه ګناه خو پکې نشته. تر استوا پورې دا ټول ټایم د اختر د مانځه دی وی که که نه، دا ټول ټایم دی کولی شي پکې. لکه څنګه د ماسپښین د مانځه ټایم مثال د خبرې ویم د شل باندې 12 نه داخل شي د ماسپښین د مانځه ټایمه، دا تر 3:30 بجو پورې دا ټول ټایم دی. نو که دې کې ته کښېنه څه ګناه ده پکې؟ ته په 2 بجې کې 2:30 بجې کې هېڅ ګناه پکې نشته. نو دغه رنګ د اختر د مانځه وخت هم دی که نه. اول وخت کې مونځ بهتر دی، ټیک خبره ده، خو د وړوکي اختر د مانځه کې تاخیر مستحسن او مستحب دی. فقها لیکي تحتاوی په مراقب الفلاح چې لګېدلې ده هغه هم لیکي مستحب دی تعجیل الامام الصلاة فی اول وقتها فی الاضحی. د غټ اختر په مانځه کې اول وخت کې وختي مونځ د اختر کول دا مستحب دی. وتاخیرها قلیلا عن اول وقتها فی الفطر، او د وړوکي اختر مونځ د اول وخت نه لږ تاخیر کول دا مستحب او مستحسن عمل دی. د احنافو د فقهاو احنافو په نسبت باندې د اختر مونځ کې جلتی کول نی پکار بلکې لږ تاخیر پکار دی. دا نهمه خبره وه د دې نن ورځې متعلق. اخیری خبره چې زه کوم ابر اثر لږ په کلو غوږو باندې واورئ. اخیری خبره د قضا عمره ده. قضا عمري قضا عمره باره کې زمونږ د عوامو غلط فهمۍ دي، دا لږ ختمې کوي او په دې لږ ځان پوهه کوي. قضا عمري کول بعضې فقهاو ذکر کړې ده. قضا مونځ په جمع کول حدیثو کې راغلي د نبي علیه السلام مبارک نه بعضې مونځونه قضا شوي، هغه مبارک د هغې قضا بیا په جمع باندې راوړې ده. 3 مونځ ته نه یو ځل په جهاد کې قضا شوي، تفصیل ته نظم بیا د دغه 3 وړو مونځونو قضا نبي علیه السلام په جمع سره راوړې ده. نو قضا مونځ په جمع کول جایز دی، بالکل جایز دی، څه ګناه پکې نشته، جواز لري، حدیثونه ثابت دی. قضا عمري کول بعضې فقهاو ذکر کړې ده چې قضا عمري احتیاطاً د رمضان په اخري جمعه دی وکړلی شي. د رمضان انتخاب ولې کړلی شوی دی؟ د رمضان انتخاب په دې وجه دی چې په رمضان المبارک کې نفلي عمل الله د فرضي برابر اجر ورکوي. ته یو نفل کې په رمضان کې، دا خو حدیث دی چې څوک په دې کې یو نفل عمل ادا کوي کان کمن ادا فریضه، تکه داسې اجر لري لکه چې تا فرض ادا کړي. نو ته چې اوس یو نفلي مونځ پکې کې د ماسپښین باره کې د مازدیګر ماښام، نو د دې کې داسې ثواب دی لکه چې تا د فرضي مونځ قضا راوړله. یو خدا فایده شوه په دې رمضان المبارک کې. بل رمضان المبارک بهترینه میاشت ده، د عباداتو میاشت ده، طاعات میاشت ده، هر قسم عبادت پکې پکار دی چې وکړلی شي ځکه اجر زیات دی پکې. د دې وجې نه په رمضان المبارک کې د علماو د مشایخو د اهل الله دا طریقه رایج ده، د هغه وخت د اسلافو نه دا طریقه رایج ده چې هغې په دې رمضان المبارک کې اخري عشره کې د قضا عمرې مقصد څه دی؟ د قضا عمرې مقصد دا دی، دا لږ په کلو وګورئ. حدیث مبارک کې راځي چې په قیامت کې به اول تپوس د مانځه کېږي، د مونځ تپوس به د ټولو نه اول کېږي. اوس که چا مونځ کړی صحیح کړی د په دې مونځ باندې رب کریم اجر ورکوي، غاړه آزاده ده، فقط افلح و انجح، دا سړی کامیاب شو، نجات یې وموندلو. او که چا مونځ کړی په مانځه کې نقصان دی، کمې راغلی، دته پته هم نشته اودس کې فرق و، جامه کې فرق دی، دته پته هم نشته په مانځه کې تنه عمل کثیر راغلی، په مانځه کې تنه مکروه واقع شوی. مطلب د خبرې دا دی په خبر نه دی، خو په مانځه کې مکروه واقع شوي دي، د مانځه اجر او ثواب ته نقصان رسېدلی. نو نبی علیہ السلام فرمایي که چرته د چا په فرضو کې کمې راغو، نو الله په قیامت کې فرشتو ته وایي چې د دې بنده نفل اعمال وګورئ، نفلي اعمال وګورئ. که ده نفل کړي وي نو هغه نفل راوالی د دې فرضو سره واچوئ. زه په خپل فضل باندې د ده د فرضو کمې الله فرمایي په نفلو باندې پوره ګرځوم، ورته یاد ساته.
نو د ده دا نفل راواغسته چې د فرضو سره په تله کې واچي نو په دې نفلو باندې هغه د فرضو کمې پوره شي الله تبارک وتعالی ورته بخښنه او مغفرت نصیب وګرځولی کی. نو ګوره دا قزمري مونږ وایو فرض نه ده واجب نه ده سنت نه ده بلکې یو مستحسن او نیک کار دی نیکانو خوښ ګڼلی دی اسلافو خوښ ګڼلی دی بس یو ښه کار دی حکم یې دا دی که چا وکړه امید شته دی چې خدای ولا اجر ورکړي ځکه عبادت دی که چا ونه کا نه کافر دی نه مشرک دی نه ګناهګار دی نه غاړه بنده ده نه پې کومه ملامته شته که چا وکړه خپله ګټه وکړه که چا ونه کا په ضرورت پې ورته نو نه دی کوي هېڅ ګناه پې د شریعت د نګاه نه نشته. د قزمرۍ مقصد هرګز دا نه دی چې مونږ تاسې د کالو سر منځونه نه کوو او په اخره جمعه دې راشو په یو مولانا صاحب پسې دې ودرېږو صرف قزمري دې وکړو زمونږ غاړه به ګینې ازاده شي. نه دا چا ویلي دي بالکل نه ازادېږي. د قزمرۍ مقصد دا هم نه دی چې تا ته یاد دي چې ما نه 5 یا 6 یا 10 منځونه قضا دي او ته راشو صرف قزمري وکړو ستا هغه 5 یا 6 یا 10 واړه منځونه ادا شو. نه دا چا ویلي دا بالکل نه ادا کېږي ورسره. د قزمرۍ مقصد دغه نه دی تا ته چې کوم مونځ یاد دی چې ما نه قضا شوی دی ما نه قضا دی نو د دغه مونځ قضا به ته راوړې که یو مونځ دی که 2 دی که 3 دی چې هر څو منځونه درته یاد وي د هغې قضا راوړه احتیاطا که درته یاد نه وي او ته ازروی احتیاط د هر مونځ سره د مانځه قضا راوړې نو دا هم زمونږ فقهاو د احنافو ذکر کړي دی راوړی شي. دلته لږه توجه نور هم ستاسو غواړم. زمونږ علما لیکي چې کله یو سړی حج یا عمرې ته لاړ شي په مکه معظمه کې خو طواف بهتر دی چې طوافونه سړی وکړي عمرې وکړي طواف وکړي د بیت الله شریف. مدینه منوره کې 2 کار ډېر بهتر دي. یو د نبی علیه الصلاة والسلام د روزي سلام د هر مانځه نه بعد پکار دی او 2یم نمبر عمل په مدینه منوره کې قضا منځونه کول دا ډېر غوره دي. قضا منځونه احتیاطا ته د سهار منځ کې هغې نه مخکې یا وروسته 2 رکعته فرض د سهار قضا منځ احتیاطا کوه. د ماسپښین منځ کې د هغې نه وړاندې یا وروستو د ماسپښین 4 رکعته فرض قضا احتیاطا کوه. د مازدیګر سره د مازدیګر 4 رکعته فرض احتیاطا کوه. ماښام منځه نه بعد 3 رکعته فرض د ماښام احتیاطا کوه. ماسخوتن سره د ماسخوتن وتر او د ماسخوتن فرض احتیاطا قضا کوه. مدینه منوره کې فقها دا لیکي هلته یو منځ په 50,000 منځونو خدای قبلی نو ته چې د یو منځ قضا راوړې او د هغې کوم اجر درته خدای درکوي نو امید شته دی که ستا په منځونو کې کوم فرق راغلی کوم منځ د بچپن کې ځوانۍ کې قضا شوي تا ته معلوم نه وي نو احتیاطا ازروی احتیاط د هغې قضا دې وروړه نو غاړه دې پې ازاده شو د آخرت دپاره د نیکۍ یو ذخیره هم ځان ته جوړه کړه. یاد ساته احتیاطا قضا منځونه د مدینې منورې نه علاوه ته په خپل وطن کې هم کولی شي. اوس د سهار منځ کې 2 رکعته فرض د نفلو په ځای د فرضو منځ قضا کوه 2 رکعته مخکې یا وروستو. د ماسپښین 4 رکعته سنت دی کول بیا د هغې نه بعد یا د فرضو نه مخکې یا د فرضو نه بعد 4 رکعته فرض احتیاطا قضا کوه. د نفلو نه دا قضا دله بهتره ده. دغه رنګ د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن دا قضا منځونه ورسره ازرو احتیاط کوه. نو که دا چا کول دا ګناه لري نه بالکل نه لري جواز لري ازرو احتیاط ده. دکه رنګ علما لیکي دا قزمري هم ده که نه ازرو احتیاط ده که یو سړی یې کوي نو ګناه پکې نشته اجر پکې شته. خو د قزمرۍ مقصد مونږ په کراتو باندې دا خبره کړې ده او کوو یې چې هرګز دا نه دی چې ته د کالو سره مونځ مه کوه یا مونځونه قضا کو تا ته د قضا مونځ معلومي او راشه بس یو جمعه ټیټ پاس شه او بس تا مونځونه وشو. نه هرګز دغسې نه ده. قزمرۍ مقصد یو خدا دی چې د عوام د جومات سره هم بلد شي د دین محبت د عبادت محبت په زړه کې نور هم را پیدا شي د منځونو سره آشنا شي. د دې مثال داسې دی دا واقعه به زموږ والد صاحب ډېره بیانوله. یو علاقې ته یو ملا صاحب راغی نوی امام شو او په هغه علاقه ډېر لوی کلی او ډېر لوی کندی و لوی جومات دی ښایسته جوړ دی او د کلي خلکو به بیخي مونځ سره قسم کړی بس بیخي ورسره ورانه وه یعنې جومات ته څوک نه راځي مونځونه به چا نه کول. دې استاد ډېرې خوارۍ د خلکو سره وکړي خو په چا اثر نه کېدو بیخي څوک جومات ته نه راځي. نو یو ځل په حجره کې یو غټ فنکشن دی د کلي دا خلک پکې لوی وار ټول راغونډ دي دا استاد ځان سره سوچ وکړو د حجرې ته ورغی دې خلکو ته وایي یو خبره در سره کوم تاسو د جومات ته ولې نه راځئ. نو یخنۍ موسم دی نو دا خلک اوس سوچ کوي چې استاد ته څه بانه نو دې کې دا بعضې مشران ورته سره سټګرۍ استاد جي والله یخنۍ ډېره زیاته ده دا اودس بلا ګران کار دی اودس سره نه کېږي دا اودس چې نه وی که نه قسم دی موږ تا نه وړاندې جومات کې استاد جي موجود وي خو مړ استاد جي والله ګیسونه هم ني او اوبه ګرمول هم بلا ګران کار دی بجلی هم دغه حل دی مثال
نو د اودس راته ګران دی. استاد ورته سوچ کوي چې خدي صرف د اودس د وجې نه مونږ نه کوي. هغه ورته خدای بې خوباسه بې اودسه مونځ کېږي چې کوم ملا وایي چې نه کېږي راشي ما سره کښېنوئ. د خدای خاطر وکوئ. بې اودسه مونځونه کېږي. چا ویلي چې نه کېږي؟ خو چې تاسو اوس اودس نه شئ کولی، ګرمې اوبه نشته، تکلیف دی درته، صرف د اودس د وجې نه جومات پرېښودی دی، دا خو تاسو ډېر کمعقل یې. هغې ورته استاد جي رښتیا وې. ده ورته ویل بلکل قسم دی، زه مړه ذمهوار یم، تاسو راځئ جومات ته، تاسو راشئ، زه به دا مسلې درته بیا وښیم کتابونو کې چې څوک ویې نه کېږي هغه له زه جواب ورکوم. راځئ. بس د خلکو اوس د نر بچي د هر سړی بې اودسه راځي او جومات ته په مزه مزه د جومات کې دا آباد شو. دا جومات هلته تشو دس مات کې پر دعا خلاص کې نیولې جومات ته را رواني، ورسره وله غوټه ورکړي، بس دلته راشي الله اکبر او ټیټو پاس چې 5-6 میاشتې تېرې شو. دا خلک ښه په کلاره په بې اودسه مانځه مخته شو. خو چې کال نږدې شو استاد جي پوه شو چې اوس د لوي او د وړوکي د مانځه عادت پیدا شو. نو بس استاد جي په مزه غونته کې بستره ګول کا او سهار وختي کې د جومات نه بس کډی واغسته او لاړو. د خیره خیر ما خیر شما. خلکو ویل چې دومره خو استاد و، دومره تکړه و، دومره نوې فتوی ورکړې وه لکه د ورمړو کې یو نو، اوس خو خدای بس کنه الحمدلله. نو هغه هغسې یو نوې فتوی جاري کړې وه چې تراوی. نو بس دغسې خلک خوشحال و، ډېر سور کي. اوس هغه استاد لټوي چې استاد خو نشته، تللی دی تېنه د منځه. نو دلته اوس دا خلک حیران دي، بل استاد یې راوستو. اوس یو سړی هلته اودس مات کې استنجا پزي کې بیا دلته راشي الله اکبر ودرېږي استاد پسې. دا استاد ورته ګوري چې دا څه کم بخت بچی دی، ده خو بیخي اودسې مات کو، هغه استنجا یې مو نه کوو، بس اودس یې مو چې نه کوو، ډایرکټ راغ ودرېدو. بل سړي ته ګوري، بله ورځ چې خو میاشت تېرېږي، دا استاد خو پوه شو چې دا خو لوی وړوکي یو هم اودس نه کوي، دا خو ټول بې اودسه راغونډ شوي دي. نو استاد ورته کېناسته، وایي خدای م خونه ورانه کړه، بې اودسه مونځونه کوئ. بې اودسه مونځ ګوره سړی کافر کوي چې قصده نه کوي. دې کې فقها دا لیکي دا لیکي دا لیکي. هغې ورته کښېنه په ارام، ته په څه پوهېږې؟ زموږ مفتي صاحب چې هغه موږ له فتوا راکړې وه، هغه سره کتابونه دي، دومره تکړه ملا دی. هغه ویل چې چا پکې شک کم ځای دی، د هغه ملا لټنې شروع کړه. مثال د خبرې چا ورته ویل چې اوس هغه مومندو کې امام دی. بس د امام صاحب کتابونه ځان سره واغسته، د قوم د مشران یې ځان سره که مقتدیان هلته ورپسې ورغه مناظرې له. و چې ورسره کېناسته، تا څه خلکو ته ویلې چې بې اودسه مونځونه کېږي؟ تا خو دا خلک تباه و برباد کړه. هغه استاد ډېر هوښیار و، هغه ورته دلته دې خوا راشه، دې ته وایي تاسو کېنه، زه ته د کتاب کې اوس خیر کوټې ته دننه کړو. کوټه کې ورته وایي کمبخته دي یو مونځ نه کولو، ټوټلک بالمازانو. ما سوچ کولو چې دې په څنګه راواړم، د دې کمزوري مې معلومه کړه چې دې اودس نه کولو، اودس ورته ګران و. ما ورته اودس معاف کو، ټول جومات آباد شو. یو کال بې اودسه مونځونه وکړو، ما ته نو سپې سپکې کې اوس ته راغی. نو ما په مانځه راواړل، خو ته په اودس راواړوه که نه. ما ورته لارې د مونځ برابرې کړي، جومات کې مې د مانځه عادت پکې واچولو. کم بخته ته ورته اوس د اودس مسلې، د اودس احکام، د اودس خبرې ته په اودس راواړوه. هغه مونځ ګران و، هغه پرې راوړې، اوس د اودس باندې ته راواړوه. بس اوس کار کوه. خبره دغه ده چې موږ جومات ته راوسته قزمرو ته، اوس ته ورته نورې مسلې وکړه، ته په نور مونځونه راواړوه. چې مونځونه نه قضا کوي نو دا بعضې مولیان به ورسره نښلي، دا بدعت دی او دا ناروا دی او دا په حدیثو کې نشته. کښېنه مړه، چې حدیثو کې څه شته ته هغه کم منې. موږ به درته صحیح صحیح حدیث ښایو، تی بیا هغه منې چې دا حدیثو کې نشته او دا نشته، دا ټیک شو، دا پکې نشته، دا به موږ پرېږدو. خو ډېر کارونه داسې دي چې په حدیثو کې شته او تی نه کې، یا بیا شروع کې را سره، دا به راته بلکل دستخط کې او دا به 15 واړه نه 10 واړه ګوتې به راته لګې. زه به دا قزمري پرېږدم، دا به بیا نه کوم چې دا حدیثو کې نه وي اله. خو ته به چې کم کارونه حدیثو کې شته او زه یې درته ښیم، که بیا صحیح حدیث کې مې درته وښیل او حدیث کې و تا نه کولو، نو بیا به څه کې؟ یوازې دا خو نه ده چې ته زما عوامو له فتوې ورکې او په فتنه کې اچې چې دا کار حدیثو کې نشته او دا بدعت دی او دا. بس ټیک شو، زه در سره نره فیصله کوم، دا ټول عوام ګواه کوم او دا ټول میډیا هم ګواه کوم چې دا کار به زه پرېږدم. خو چې څه حدیثو کې شته بیا به چون چې را پکې تم نه کې، زه به یې درته ښیم چې دا حدیث دی اوس پې عمل وکړه، دا هم حدیث دی اوس پې عمل وکړه. نو بیا دومره غیرت او ایمان در کې شته که تا کې بیا رتی برابر ایمان یا ځان ته حلالي وي، یا په دې حدیث پر سره عمل کې که نه به کې. بیا ملا صاحب بیا خو سټ ګرې، کله وی دې حدیث کې دا خبره ده، کله وی دا والله داسې ده، مونږ عاجزان یو فلانیان یو. بیا خو شل بانې جوړې کړي، خوی بد بانه بسیار. په دین باندې عمل لپاره بیا بانې جوړې ظالمه. عوام فتنه کې ولې ساتي، په تیارو کې ولې ساتي. مونږ ترجمه ته راوسته، مونږ پې قزمري شروع کړه، نفل نه تکړه شه، ته چې هغه کوم حدیثو کې شته هغه پې شروع کړه. زموږ جومات ته راوسته، ته پې اوس اودس شروع کړه، ته ورته اودس وښایه نرشه، هسې د ځانه لګي دا بدعت دی دا بدعت. په ایمان ووایه ستا په ژوند کې ملا صاحب څومره بدعات دي، تا ته هغه نه ښکاري، تا ته صرف د نیکانو طریقې ښکاري چې دا بدعت دی او دا بدعت دی دا بدعت دی. ته دې خپل ځان ته لږ وګوره، خدای ته مخ که او د خدای په حضور کې ودرېدل آیات کا، ته دې خپل ژوند او په دې هر څه دې نظر واچو، ستا په ژوند کې څومره بدعات دي.
څومره خامې دي درکې هغه غټې غټې خامې چې حرامو ته مکروه تحریمي کې مبتلا په حرامو کې مبتلا هغې ته نه ګوري او دا د تخکاري چې دا بدعت دی نو بدعت هم اقسام لري که نه بعضې بدعت حسنه وي او بعضې بدعت سیئه وي په دین کې بدعت حسنه شته کینې زه به درته وښیم په حدیثو کې د دین مذهب په کتابونو کې ته ولې بیا هغه نه منې خو د دې خلکو په خبرو پسې مه ځئ د قزمری مقصد مو وپېژنده دا لس خبرې وي الله دې په ما او تاسو له د عمل توفیق راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله